وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دا دی چې بعضې زنانه خپل ویښته په پیسو خرڅوي، دا عمل څنګه دی؟ جواب دا دی چې د انسان ویښته چې کوم دي دا پاک دي، که دا انسان ژوندی وي که مړي، او که دا ویښته په هغه پورې لا موجود وي یا د ده نه کټ کړی شي جدا وي، لیکن داسې ده چې د دې نه فایده اخیستل دا حرام دی، جایز نه دي. نه خرڅول جایز دي، ځکه چې په دې کې د انسان حرمت او عزت چې کوم دی، کرامت، هغه په عمل کول دي. فقهاو په منځ کې دې اختلاف نشته چې د انسان ویښته خرڅول دا حرام دي، ځکه چې د دغه حصه ده او دې له الله عزت ورکړی دی. او یو څیز د هغه د اندامونو نه خرڅول چې کوم دی، نو دا انسان بې عزتۍ طرف ته وړاندې کوي. الموسوعة الفقهیه 28 جلد کې 102 صفحه کې فرمایي د فقهاو اتفاق دی على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي، چې د انسان د ویښتو نه فایده اخیستل دا جایز نه دی، بیعا و استعمالا، نه په خرڅولو سره نه په استعمالولو سره، ځکه چې انسان چې کوم دی دا مکرم دی، الله عزت ورکړی. الله فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، بني آدم له اولاد آدم له موږ عزت ورکړی دی. نو دا جایز وایي نه دی چې څه شی د هغه د اجزاو نه، د هغه د اندام د وجود د حصو نه دا سپک کړی شي، د دې بې عزتي وکړی شي. د فقهاو کتابونو کې د هر مذهب والا چې کوم دي په هغې کې دا خبره شته، د منع ذکر ده. لکه د هدایه شرح العنایه په هغې کې دي احنافو کتاب دی چې نه دي جایز خرڅول د ویښتو د انسان، ولا یجوز بیع شعور الانسان ولا الانتفاع بها، نه د هغې نه فایده اخیستل جایز دي. ولأن الآدمي مکرم یا مکرم، ځکه چې د الله عزت ورکړی، لا مبتذل، دا ذلیل کړی شوی نه دی. فلا يجوز ان يكون شيء من اجزاء مهانا، نو دا جایز نه چې دا څه شی دی د هغه د حصو نه دا د دې سپک کړی شي او د دې بې قدرۍ بې عزتي وکړی شي. ومبتذلا داسې د مالکیانو کتابونو کې عدوي مالکي په خپله حاشیه کې په شرح د مختصر خلیل هغه کې وایي تنبیه، وایي د امام مالک نه تپوس وشو د ویښتو خرڅولو باره کې چې کوم د خلکو د سرونه خرولی کېږي، فکرهه امام مالک دا بد وګڼلو. امام نووي المجموع کې فرمایي شرح المهذب چې کومه ده، چې دا د شوافعو کتاب دی، وایي ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا، د کوم شي خرڅول چې په داسې حالت کې جایز نه چې د انسان سره پیوست وي، نو چې که جدا هم شي بیا هم خرڅول جایز نه دي، لکه شعر الآدمي، لکه د انسان ویښته شو. داسې منصور البهوتي هغه کشاف القناع کې وایي دا حنابلو کتاب دی، ولا يجوز استعمال شعر الآدمي مع الحكم بطهارته، د انسان د ویښتو استعمال جایز نه دی سره دین چې هغې باندې پاکوالي حکم دی. ولې؟ لحرمته ای احترامه، د عزت د وجې نه د دې استعمال چې کوم دی د جایز نه دی. بهرحال دې ټولو فقهاو او مذهبونو په دې باندې اتفاق دی چې د انسان ویښته استعمالول یا خرڅول دا حرام دي، جایز نه دي. وجه ټول همدغه بیان کړل چې دا د انسان چې کوم الله عزت ورکړی دی د هغې مخالفت دی، د انسان سپکاوی او ذلت په دې کې راځي او لازمیږي. والله اعلم.